بعضې د صرف چې کوم ملګري دي دوی به خو ما پېژني فیاض الدین مې نوم دی او تعلق مې هم د صریف کلي نه دی. خاص طور باندې ټولو پښتنو ته زه سلام کوم، سلام پیش کوم. زما د پښتنو چې کوم خلک دی دوی نه زما یو دا ګیله ده چې په دې ودونو کې او په دې ښادو کې دوی دا ډزې کوي. یو خبره مونږ له په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا ډزه نه ده، ډزې چې سړی کوي که نه دا کومه ګولۍ چې په کوم سپیډ سره بره ځي هم په دې سپیډ سره دی لاندې هم راځي. نو مونږ دا احساس پکار دی، دا مونږ له احساس پکار دی چې دا ګولۍ چې کوي نو چېرته به خو راغورځېږي که نه. که په یو میږي باندې م راپرېوته که نه، که په یو خر سپي ځناور باندې م راپرېږده دی هم تاسو نه الله تپوس کوي، ځکه چې مونږ ته پته ده زه یو کاڼ یو دغه خوا اولمه نو په چا باندې به خو راغورځېږي که نه. مونږ سره احساس نشته، سمج نشته، سوچ نشته. د خوشحالۍ د مناولو نور هم ډېرې طریقې دي. ګډ شه ټیپ ولګوه، زما په خیال دومره غټه ګناه هغه نه ده، خو دا خو یو کس دې مړ شي. ګوره په څومره خلک تباه و برباد شو، د چا په سر راغورځېږي، څوک ترې کنډم شو، څوک مړه شو، ماشومان، زنانه، او مونږ له بیا هم احساس نه راځي. زه وایم که نه په دغې خوشحالۍ باندې زه خو فرض که زما د خوشحالۍ د وجې چا د تکلیف رسي، زما د خوشحالۍ د وجې که څوک پکې کنډمېږي، زما د خوشحالۍ د وجې که چا زندګي په خطره کې وي، نو لعنت زما په دې خوشحالۍ شړق په داسې په خوشحالۍ راولېږه. د دې خوشحالۍ نه مطلب څه شو چې زه د نور مسلمانانو له چې کوم دی نو تکلیف ورکوم. څوک په کنډم کېږي، چېرته به خو دا راغورځېږي که نه. مونږ سره دا احساس بالکل نشته. به ډز 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 الله پاک په قرآن کې وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای نبی که چې تعالی باندې کله فتح راله او کامیابي او خوشحالي دې وموندله که نه، نو ویده څه وکړه فسبح بحمد ربک واستغفره. نو څه وکړه کامیابي راله نو خپل تسبیح بیان که، د رب تسبیح بیان که، شکریا ده که، په سجده کې پرېږده چې ای الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې ماله دې دا توفیق راکړ، زما واده کېږي، ماله الله زوی راکوي، نو ای الله ستا ډېر شکر دی، بجای دی چې زه هغه راولم او شیطان خوشحالوم او ډز ډز ډزې کوم. دا انتهایي د شرم مقام دی. په پښتنو کې خاص طور باندې دا پکې ډېر غټ مصیبت دی دا ډزې کولو. په نورو قومونو کې دا څیزونه بالکل لکه نه برابر دي که نه، دا پنجابیان چې نور شو، خو زمونږ کې دا جهالت په مونږ به کله پوهېږو. نو دا ډزې مه کوئ، خدای ته وګورئ. او چې کوم دی نو بالکل دا ډزې ښه شی نه دی. ډېر کورونه دې تباه شو، ویني تاسو به وینئ نه څه په دې کلو کې وګوره خبرې ورسته چلو شو. نو دا څیزونه پرېږدئ او ډزې مه کوئ. دې په ځای چې کوم دی نو یو شل ځله پکې ګډ شئ، څه مسله نه ده. دا څیزونه بالکل خوند نه کوي. نو تاسو ټول ته زه درخواست کوم، زما داسې نو امید دی انشاءالله چې تاسو په دې خبرو باندې عمل کوئ، ډزې مه کوئ. بالکل ډزو نه اجتناب وکړئ، دا څیز بالکل لرې کړئ، وغورځوئ، قلم په لاس کې راواخلئ. د ډزو نه څه مطلب؟ ډز جا اوشي او نسي، یو شور دی، تکلیف دی چې بل مسلمان له ورکوي. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې بهتر مسلمان هغه چې بل له تکلیف نه ورکوي. مونږ راځو ډزې کوو، خلکو له تکلیف ورکوو. دا تکلیف ترې څوک پې ولګي، دا تکلیف ترې څوک یې اوري بد پې لګي، دا تکلیف ترې څوک په سبب کوي، څوک په ناجوړي، شل خبرې دي. موږ ته پکار دي چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو. زما تاسو نه توقع ده چې انشاءالله کم از کم په صریح کې به خو ډزې نه وي او دا پیغام په نورو ته ومرسېږي. نو هغوی ته زما دا درخواست ده چې په دې خبرو باندې عمل وکړي چې دا ډزې بالکل نه کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.